أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. سورة الأعراف 152 نمبر آیت. فدی 152 نمبر آیت کی د هغه کسانو د پاره عذاب او سزا ذکر کیږي چې کم کسانو د سخی عبادت کړي وو توبه نه ایستله، لکه سامری او د هغه ملګری. نو الله تعالی وایي یقینا هغه کسان نتخذوا العجل چې هغوی په عبادت سره نیولې د سخی، سینالهم زرد چې وبرسېږي دوی ته غضب من ربهم، غصه د رب د دوی، وذلت او ذلت په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. ډېر ګناهونه داسې دي چې هغه د آخرت نه علاوه په دنیا کې هم د هغې اثرات را څرګندېږي او د هغې ډېره سزا په دنیا کې هم خلک تېروي. بیا نو په دغه یو شرک هم دی او د الله تعالی باندې دروغ ورړول هم دی. کوم خلک چې شرک په الله تعالی باندې دروغ ورړوي او خبر د الله تعالی طرفه نه سروي، دا خلک په الله تعالی په دنیا کې هم ذلیله کوي. دا د دې ګناهونو بدله ده. وکذلک نجزي المفترین، همدغه شان موږ بدله ورکوو هغه چا لره چې دروغ جوړوي په الله تعالی باندې. ابترا دروغ جوړول ته ویل کېږي. مفترین چې دروغ جوړونکي په الله تعالی پورې په الله باندې خبرې ورهړي. نو وکذلک نجزي المفترین معلومیږي چې کومه سزا د بنی اسرائیل ته ملاویږي د سخي د عبادت په وجه باندې. دا د بنی اسرائیل خپل خصوصیت نه چې کنه خاص دوی ته ملاوي شوی د بل چاته به نه ملاویږي، بلکې د بنی اسرائیل غوندې کار چې څوک هم کوي هغې ته به د سزا ملاویږي د قیامت پورې. الله وی والذین عملوا السیئات، او هغه کسان چې عمل کوي بد کارونه چې کوم دي سیئات، په دې کې ګناه کبیره هم شامل ده، ګناه صغیره هم شامل ده، کفر هم پکې شامل دی. ثم تابوا، بیا توبه وباسي، من بعد وروسته د هغې نه، یعنی هغه انسانان چې هر قسم ګناه دي شوي، که هغه کفر ولې نه وي، که هغه شرک ولې نه وي، هغه ګناه کبیره او صغیره ولې نه وي، او د هغې نه بعد دا پښیمانه شي او توبه وباسي. وآمنوا، خپل ایمان ټیک ایمان راوړي، کوم څه باندې کافر شوی دی هغه کفر پرېږدي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا رب ستا وروسته له دې نه خامخا بخونکی او رحم کوونکی دی. نو دا آیات ترغیب شو توبې لپاره او د هغه خلکو دپاره بشارت شو چې کوم بني اسرائیل کوم خلکو توبې ایستلې وي. د آیات حاصل دا دی چې کوم خلک د ګناهونو نه هر قسم ګناهونه چې کړي د هغې نه بعد دا توبه وباسي، خپل ایمان ټیک کوي، نو الله تعالی یې بخي. نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره دی، د اطمینان ځای هم دی او هر مسلمان دپاره یو تعلیم دی چې مایوسه کېږه ما که هر قسم ګناهګار یا هر قسم جرم در نه شوی دی، خو چې کله ته په اخلاص توبه وباسي الله تعالی یې درله معاف کوي، الله تعالی درله دغه ګناه معاف کوي او بخي دي. لہذا د مایوسۍ صورت په دنیا کې نشته دی. نو دې ځای نه پورې د هغه خلکو ذکر وشو په دې آیات کې چې کوم خلکو توبه ایستلې ده، د هغوی دپاره خوشخبري ذکر شو چې الله تعالی یې بخي، د هغې توبه قابل قبول ده. اگر چې د بني اسرائیلو توبه په هغه زمانه کې قتل د خپل نفس و دا مضمون مخکې بقره کې تیر شوی دی چې د دوی دپاره داسې هم ویلی شوي چې که تاسو خپل ګناهونو توبه وباسئ الله تعالی ځان معاف کوئ نو یو بل به وجنئ، فاقتلوا انفسکم، یو بل به وجنئ، هغې نه بعد به تاسو معاف کېږئ. او په دې ځای کې مفسرینو لیکلي هم دغسې دي چې موسی علیه السلام دوی راوغوښتل، دوی ته یې وویل چې ګناه م کړې ده، د خپل ګناه قایل دي، ویل او موږ غلطي کړله، اسخي عبادت موږ له پکار نه و موږ کړی دی. موسی علیه السلام ورته ویل د الله تعالی حکم دا دی چې توبو توبه وباسئ، اول ټول توبه وباسئ او توبه کې دا خبره لازمي ده شرط چې فقتلوا انفسکم، یو بل وجنئ. بیا ځینو روایاتو دا هم لیکلي دي، اگر چې دغه روایت ډېر مستند نه دي خو تاریخي اقوال دي چې بني اسرائیل یو میدان ته لاړل توبې ایستلو دپاره او د یو بل د وجلو دپاره. هلته کې یو بل پسې تورې ویستلې خو خپل خپلوان په خپل لاس باندې وهل بغیر د ظاهري غصې نه، بغیر ډېر ګران کار هم و، ډېره ګرانه وه. الله تعالی په دوی باندې رحم وکړو او توره تیارې راوستلې، یو بل نه لیده، یو بل یې صحیح نه پېژانده په دغه تیاره کې، په دې تیاره کې یو بل یې وویل. ځینو روایاتو کې دی چې په دې کې 2,000 کسان وژلې شوي دي. دویم قول پکې د 50,000 هم شته، 50,000 کسان پکې وژلې شوي دي. دغه ټول اقوال هم زیات مستند نه دي.
خو تاریخي اقوال دي مفسرین نقل کړي دي په هر حال باندې بده ګډ کسان وجل شو چې کله وجل شو نو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې باقي کوم کسان چې پاتري لا یو بل وجل نه دي هغه ته وایي چې بس تاسو توبه الله تعالی قبول کړله کم چې وجل شو دا شهیدان شمار شو کم چې پاتري د الله تعالی معاف کړی دي د دې نه بعد به شرک نه کوي او د کسان په نو دا د بنی اسرائیل توبه وا او په دې زمانه کې توبه آسانه ده د قتل نه نفس نشته نو په دې زمانه کې ډېر هم ګناګار مجرمي هغه د پاره توبې دروازې بندې نه دي سټه هم توبه وباسي د کمی ګنا نه مباسي استېشي لہذا مایوسی دا ټیکسز نه دي مایوسی ګناه ده در شیطان طرف را هر چار د خپل ګنا توبه استر پکار دي او په اسلام او شریعت باندې ځان برابر ول پکار دي الله ولما سكت عن موسى الغضب هر کله چې خاموش و د موسی علی السلام نه غوسه سړا شو او غوسه کله سړا شو چې کله خپل رور یې راونی واغې مجرم تصور کړی چې کني غلطي بده کړي او هارون علیه السلام خبري واورې د موسی علیه السلام ته پته ولګېدل چې زمارور هم به قصور او بی ګناه دي نو غوسه راکمه شو نو الله تعالی اخذ الالواح راوي خستل تختی هغه تختی چې کوه تور ګوت ملاو شوی باغې باندې تورات لیکو آسماني احکام پی لیکو هغه تختی راوغسته وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون او د هغه په لیکلو کې د هغه په مضمون کې هدن هدایت او رهنمایي ورحمة او رحمت للذين اغكسانو د پاره هم لربهم يرهبون چې هغه د خپل رب نه یریږي یعنی کوم خلک د الله نه یریږي غواړي د الله تعالی نه فرمانی ونه کی د الله تعالی د عذابونو نه ځان بچ کی د احساس ژوندۍ او داسې د با احساس خلکو د پاره هغه کې آسماني احکام موجود او سړی دې د الله نه یریږي روا او ناروا فرق نه کوي جایز ناجایز نه ګوري مثال د ساروی د خپل نفس غلام چې بکم تر باندې لاړ او داسې کسان د پاره آسماني کتابونه آسماني هدایت هیڅ فائدہ نه کوي نو ځکه دا غوي ذکر ونه شو خاص خلک ذکر شو چې لربهم يرهبون د خپل رب نه یریږي کم خلک د رب نه یریږي قران سره تعلقي د نبی علیہ السلام د تعلیماتو سره تعلق د عبادتو څخه خپل رابطه جاری ساتي خو چې کم خلک نه یریږي هغه ته نه وینا کار کوي او نه به خبرو باندې هغه کار کوي د ځکه کې یو لفظ دی او په نسخه ها د هغه په نسخه کې نسخه په اصل لغت کې هغه څه ته ویل کېږي چې د بل کتاب نه را نقل کی او ویل کی یعنی بل د بل اصلي کتاب نه یو مضمون را نقل کی نو د ذکر کې نسخه ها کې د تورات د نسخو ته نسخه ویل شوی دا لیکلو ته نسخه ویل شوی دا په کوم اعتبار سره نزل علماء را ایداده چې موسی علیه السلام کله په جلتۍ سره تختی کې خو درې کې ځنی ماتش او چې کله ماتش ولې نو داسې ماتې به جګه بیا نه پکاري لري الله تعالی د حکم موږ دغه لیکل په بل تختی باندې ولیکه دغه لیکل بل تختی ته واړو نو بس بل تختی ته واړول د اصلي تختی نه دار نقل شو مضمون را نقل شو بل ته دا یو امکان دی کېدای شي چې همداسي او کېدای شي چې نسخه په اصلي معنی سره نه استعمال شي په معنی د لیکلو سره عام لیکلو سره یې سکیږي الله تعالی وی او په نسختها هدن دغه په لیکلو کې باغې په مضمونونو کې هدن هدایت او رهنمایي او رحمت او رحمت للذین اغکسانو د پاره هم لربهم يرهبون چې هغه د خپل رب نه یریږي آسماني کتابونه فائدہ خلکو ته ورکوي چې الله تعالی یې رب کې موجود دی الله واختار موسى قومه 70 رجلا او ورکل موسی علیہ السلام د خپل قوم نه اویا کسان لمیقاتنا زمونږ د نیټې د پاره د ذکر کې د واقع بل اړخ ذکر کیږي د دې حاصل دا د موسی علیہ السلام کله تورات راوړ او د بنی اسرائیل ته تورات هغه مضامین واورول چې الله تعالی تاسو نه د سره مطالبات کړی دي دا د الله تعالی کتاب تاسو غوښتره داغي احکام دي او دغه د مضامینو حاصل بن اسرائیل همیشه د پاره شکی خلکو بیا ادب خلکو نه د پیغمبري شان ته قتل چې اعتماد وکړي او داغي ادب او احترام کړي وي نو داغي پس خبره مانی یقین نه ته مستقل شک او بیا ادبي داغي مستقل منشور جوړ شوی چې د موسی علیه السلام د خبري واورېدلې نو خپل کې یو بل توکل او ویل چې را خبري خو خبري دي خدا نو شي ویل دا چا کړی دي دا مضمونونه چا در کړی دي موسی علیه السلام ته ویل ته خدا وکه چې الله در کړی دي خو زموږ یقین ناراض دغه الله تعالی لوی پیغمبر چې ټول عمر یې د په منځ کې تیر کړو
دغه دینداری امانتداري رښتیا دوی ته ښه معلومو به هم خپل پیغمبر باندې داسې په ناشنا الفاظو کې به اعتراض وکړي موسی علیه السلام ته ویل زموږ یقین به راشي چې الله تعالی موږ ته په خپل وایي دا زما کتاب دی او تورات دی ما را لېږلی دی چې په دې خپل غوږ هم نه اورېدلی دی هېڅ چا په خبره مو یقین نه راځي نو موسی علیه السلام ته ویل ستا په خبره هم یقین نه راځي موسی علیه السلام د دوی دا شکایت الله تعالی به درکې وړاندې او د الله نه سوال وکړي دا خلک غواړي چې ستا خبرې واوري ته ورته په خپله باندې ووایې دا زما کتاب موسی علیه السلام ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې وښودل چې د دوی مشران قابل اعتماد خلک چې کوم دی چې کوم د دوی لیډران دي دوی په یقین دي هغه کسان د دوی نه راغونډ کړه دولسو قبیلو نه مشران واخله کوم باندې چې د قبیلو بیرته اعتماد شته او کوهي تور ته په مقرره وخت باندې راول یو خاص ټیم یې ورته وښود په دې ټیم باندې به راولي او زه به ورته په خپله باندې ووایم چې زما کتاب دی موسی علیه السلام اویا کسان ځان سره بولو کوهي تور ته وښود کوهي تور ته چې کله دوی لاړو الله تعالی د خپل شان مناسب आवाज وکړ او دې خلکو ته ویل چې د تورات زما کتاب دی ما موسی علیه السلام له ورکړی دی لہذا په دې باندې عمل وکړي چې کله आवाज ختم شو نو بني اسرائیل بیا خپل خوی شروع او ویل چې موږ ټیک د چې موږ आवाज واورېدو خو موږ داسې پوهېږو چې د आवाज د چا اوس ما هم یقین نه کېده چې بل چا आवाज کړی ولې زموږ یقین به هغه راشي الله تعالی په خپلو سترګو باندې وینو داسې ورته ګورو هغه موږ ته لګیا چې دا زما کتاب او چې لیدلی هم نه نو بیا یقین نه راځي دا انتهایي د ګستاخۍ او د بېادبۍ نه دا خبره وه چې د الله تعالی په باره کې هم ونه شرمېده داسې خبرې وکړلې چونکه مخکې تاسو اورېدلي وو چې لن تراني په دنیاوي سترګو باندې الله تعالی لیدل بیخي ممکن نه دي د ناممکنه شي تپوس سوال یې وکړ او اعتراض یې وکړ موسی علیه السلام باندې هغه خبره چې دوی په خپله باندې کړې وه چې په خپلو غوږو نه یې اورېدلې نه یې منو هغې خبرې نه هم واوښتو الله تعالی دوی ته په غوسه باندې شو او په دې دوران کې په دې باندې سخته زلزله شروع شوه ځمکه په ړقېدلې شوه او داسې ځمکه خوځېدله چې سړی پرې ودرېدی نه شو دوی به راپرېوتو په دې سخته زلزله کې د اسمان نه په دوی باندې یو هیبتي تندر آواز وشو تندر پرې راوغورځېد نو دا دوه ځایونه راجمع شو یو تندر یو زلزله او دا اویا کسان ایسته مړه شو کله چې دوی مړه شو موسی علیه السلام ډېر خفه شو او د موسی علیه السلام د خفګان اصلي وجه دا وه چې دا کسان چې بني اسرائیل مستقل شک او موسی علیه السلام باندې یقین او اعتماد نه لرل دوی مخکې نه شکي خبرې کولې چې یاره په دې کتاب هم یقین نشته دی او په دې اواز هم یقین نه نغی نو اوس چې اویا کسان د موسی علیه السلام سره په کوهي طور کې مړه شي نو ښکاره خبره ده چې موسی علیه السلام خبره خو دوی نه اوري نو دوی به بیا خامخا اعتراض کوي چې دا موسی علیه السلام بولي څوک یې ورته کېنولي دي په چا باندې وژلي دي او دا تندر او زلزله نه دي بیا به الزام لګولې نو دا الزام به د موسی علیه السلام د قتل سبب جوړېدلی بني اسرائیلو بیا د قصاص کولې او په دې حالاتو باندې موسی علیه السلام د نږدې نه صحیح پوهېدو ځکه چې هغه د بني اسرائیلو منځ کې وخت تېر کړی نو موسی علیه السلام ډېر خفه شو په دې باندې او موسی علیه السلام د الله تعالی نه سوالونه شروع کړو چې لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي الله تعالی ته وایي ستا مرګ چې د دې خلکو مرګ چې کوم دی د دې اویا کسان دا وایي تا ته منظور نه و دا ورته سزا ورکړي او که تا ته د دې مرګ منظور وي تا به د مخکې نه وژلي وي خو معلومي مخکې دې مړه نه کړو د سخي عبادت یې کوه تا مړه نه کړو په دریانیل کې غرق نه شو معلومیږي دا چې په دې باندې یو امتحان دی په ما باندې یو امتحان دی په دې باندې یو عذاب دی او د نافرمانۍ وجه ده بیا ورته وایي اتهلکنا بما فعل السفهاء ته موږ ټول هلاکې په هغه کارونو باندې چې دې بېوقوفانو وکړو زموږ نه دې بېوقوفانو داسې ناجایز سوال وکړو د هغې په وجه دوی مړه شو اوس به زه وجله کېږم د بني اسرائیلو په لاس باندې لہذا دا خلک راژوندي کړه د حکمت تقاضا دا د راژوندي کړه بیا د هغې نه وروسته وایي چې ان هي الا فتنتک د دوی د مړه کېدل خالص امتحان دی بل شی نه دی تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء په دې امتحانونو کې ډېر خلک داسې دي چې هغې ته هدایت هم وکړي او ډېر داسې دي چې هغه پسې نور هم خراب شي د دې دعاګانو نه بعد الله تعالی دغه اویا کسان راژوندي کړو نوره واقع وروسته را روانه ده نو الله تعالی یو وخت تاره موسی او غوره کړه موسی علیه السلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا اویا کسان لمیقاتنا زموږ د مقرر وخت دپاره چې مقرره وخت باندې ما دوی کوهي طور ته د موسی علیه السلام سره ځي بس دوی لاړو هلته خبرې واورېدلې نو الله وایي فلما پس هر کله اخذتهم الرجفت چې ونیو دوی لره زلزلې دې ځای کې رجفه ټکه استعمال شوی رجفه زلزلې ته ویل کېږي
او بسور د بقره کې چې ګر دا ځکه نه ذکر دا واقع ذکر کیږي الته سوایقه لفظ ذکر شوی دی سوایقه تم درته وي د دوه آیاتونه چې رايوځي کی د دې حاصل دا د دې خلکو باندې زلزلہ هم راغلی و او د دې خلکو باندې تندر هم را پریوته و نو الته کې د یو عذاب ذکر دی ذکر کې د بل عذاب ذکر دی حقیقت کې به موږ دوه عذابونه راغلي دي قال نو موسی علیہ السلام ویل ربي اروا زما لو شئت کستا خوخوي اهلكتهم تابع هلاک کړي من قبل مخک و ايا يوم لهم د دې واقع نه وړاندې ځکه مخکې د حدیث را لې باغې کې دی مړ نشو اتهلكنا اتبع من هلاکه بما فعل السفهاء باغه کارونه مانه چې کړي دي به وقفانو من زمنګ دا به وقفان زمنګ څخه کوی تور دراله د ناجایز سوارونه وکړل چې داغه بوجه من عذاب شروع ان هي ند عذاب الا فتنه کم غرستار امتحان دی تذل بها من تشاء تګم راهکه به امتحان کې هغه سوچ استاخوخ شي وتهدي وتلارخه من تشاء چا د چا د پاره چې خوښ شي انت ولينا تزم مددګاری فاغفر لنا نو موږ ته بخنه وکي ورحمنا په موږ رحم وکي وانت خير الغافرين او ته غوړه بخنه کوونکی